سلامونه ټولو ګډونوالو د طرزي څېړنیز بنسټ آنلاین بحثونو لړۍ ته ښه راغلاست درته وایم. زموږ د ننني بحث موضوع ده په پښتونخوا کې افراطیت او په سیمه یې اغیزې. زموږ سره په دې پروګرام کې ویناوال دی ډېر دروند او محترم ډاکټر صاحب خادم حسین. زه غواړم چې ډاکټر صاحب خادم حسین یو لنډه بایوګرافي تاسو ته بیان کړم او د هغې نه وروسته به زموږ د نن ورځې د بحث اجنډا او موضوع تاسو ته په لنډو ټکو ووایم او هغې نه وروسته به بیا ډاکټر صاحب محترم ته وار ورکوو چې هغه د موضوع په اړه خپله وینا ګډونوالو ته واوروي. ډاکټر صاحب خادم حسین اوس مهال د عوامي نېشنل ګوند د کلتور صوبایي سیکرټري دی او وړاندې له دې په پېښور کې د باچا خان تعلیمي بنیاد مشر پاتې شوی. خادم حسین صاحب د 2 لسیزو لپاره د اسلام آباد په بحریه پوهنتون او قائد اعظم پوهنتون کې د ژبپوهنې او ارتباطاتو استاد پاتې شوی. خادم حسین صاحب تر اوسه 13 نړیوالې څېړنیزې مقالې لیکلي او همدا ډول یې په تعلیم، بشري امنیت، ټولنیز تحول، کلتور، ژبپوهنې، سختدریزۍ او ترهګرۍ او سیمه ییزې همکارۍ لیکنې کړي دي. په تیرو 15 کلونو کې په 12 نړیوالو کنفرانسونو کې ګډون کړی او له تیرو 10 کلونو را په دې خوا ورځپاڼو ته منظمې لیکنې ورلیږي. ډاکټر صاحب خادم حسین د تعلیم په اړه بیاځلي فکر کول، انتقادي گفتمان او ټولنه یا ریتینکینګ ایجوکیشن کریټیکل ډسکورس ان سوسایټي تر عنوان لاندې په 2014 کې یو کتاب چاپ کړی دی. وروسته یې په 2014 کې په اردو ژبه یو ناول ولیکلو او په 2020 کې 2 پښتو کتابونه ژبه، قام او ادب او همدارنګه عدم تشدد، مفکوره او تګلاره کتابونه چاپ شول. هغه په 2006 کال کې د راند کارپوریشن لپاره هم د تعلیمي اصلاحاتو په یو پروژه بشپړه کړې. خادم حسین صاحب له 15 کلونو راهیسې په پورته یادو شوو موضوعاتو په مختلفو سازمانونو او ټولنو کې ورکشاپونه او کنفرانسونه ورکوي او په سواد، خلاقیت، ټولنیز سیاسي فعالیت او حق غوښتنه کې ښکیل دی. زموږ د نن ورځې د بحث اجنډا غواړم په لاندو ټکو کې تاسو ته ووایم. ډاکټر صاحب محترم به په پښتونخوا کې د افراطیت منابع، تمویل او اړونده حکومتي تګلارې په اړه خبره کوي. همدارنګه ډاکټر صاحب به په پښتونخوا کې د میشت افغان مهاجرینو د کمپونو او د هغوی افراطیت ته په سوق باندې خبره کوي او همدارنګه په پاکستاني مدرسو کې د افغان مهاجرینو په افراطي روزنه او د مهاجرینو د افراطي کولو په لارو چارو به خبرې کوي. همدارنګه ډاکټر صاحب د افراطیت په وړاندې د پښتني ملتپالو ګوندونو او شخصیتونو د نقش په اړه هم خبره کوي. همدارنګه ډاکټر صاحب د سیمې او نړۍ پر ثبات د افراطیت ناوړې اغیزې او په آخر کې به ډاکټر صاحب حل لارې او وړاندیزونه وړاندې کوي او بیا به وخت ورکوو د ګډونوالو پوښتنو او ځوابونو ته چې پوښتنې به د ګډونوالو د خوا مطرح کیږي او ځوابونه به بیا ډاکټر صاحب محترم ورکوي. ډاکټر صاحب محترم د طرزي څېړنیز بنسټ په نمایندګۍ زه تاسو ته په دې برنامه کې په دې پروګرام کې هرکلی وایم او له تاسو څخه د زړه له کومې ډېره مننه کوم چې موږ سره مو په دې پروګرام کې برخه اخلی. ډاکټر صاحب تاسو ته وار درکوو، تاسو خپل مایک آن کړئ. سلامونه ډاکټر صاحب تاسو आवाज راځي، مهرباني ډېره مننه. ډېره مننه کوم. ښاد او آباد اوسئ. حکمت صاحب، حسن، تاسو د طرزي ریسرچ فاونډیشن د ګډونوالو څومره چې دلته ملګري مونږ سره ګډون کوي، ستاسو د مرستیالو همکارانو ډېره زیاته مننه کوم. په دومره اړوند موضوع، په دومره مهمه موضوع مو راته د خبرو کولو موقع راکړه. که مونږ د افراطیت په یو مجموعي توګه
تحلیل وکړو او د دې منابع ګورو نو او د دې منابع ډلبندۍ کوو. زما خیال دا دی چې د دې دوه برخې د دې ډلبندۍ ممکن نه دي. یو خو د هغه منابع دي، د هغه جرړې دي کومې چې د ریاستونو، د هیوادونو او د قوتونو، د عموما د نړیوالو قوتونو په پالیسو کې شتون لري یا شتون لرلو. دویم هغه منابع دي، هغه جرړې دي کوم چې د فکری منابع لري، کوم ته چې موږ فکری منابع ویل شو، یعنی د ریاستونو پالیسي یو قسمه منبع ده دي او فکری د دې یو بل قسمه منبع ده، یو بل برخه منبع ده. که تاسو لږ غور وکړئ او لږ موږ شاته لاړ شو د دې د شالید په توګه، نو تاسو ګورئ چې د دویم نړیوال جنگ نه وروستو نړۍ یو سوړ جنگ کې بوخته شوه. د دغه سوړ جنگ اغیزې په نړۍ د یو قسمه رژیم په شکل کې وشوې او هغه رژیم ته مونږ ویلی شو د شخصي ملیشو یا د استخباراتو رژیم. نو شخصي ملیشي به یا وسلوالي ملیشي به جوړول کېدې او دا به د استخباراتو په ذریعه عموما جوړه کېدې، هغې دپاره به لوی پانګې مختص کېدې او دغسې به د بېلابېلو بلاکونو چې یو ته د لیفټ بلاک او بل ته د رایټ بلاک وایي یا یو ته د کمیونست بلاک او بل ته کیپیټلیست بلاک وایي، دغه بلاکونو به د یو بل ملکونو کې، هیوادونو کې د کوم ځای نه چې ما خبره پرېښې وه د هغې کې یو خبره چې کوم تاسو زما د مطبوعاتو ذکر کولو نو تاسو نه یو کتاب هیر شو چې 2012 کې چاپ شوی و. دا کتاب عنوان دی The Militant Discourse او دا کتاب ډېر لوستی شوی دی. د Militant Discourse کې ما اصل کې د دې منابع بیان کړي دي تفصیل سره، څېړنیزه توګه باندې، د ریسرچ توګه باندې، او هغه مې په دوه برخو کې تقسیم کړي دي. د هغې ډلبندۍ په دوه برخو کې کړې ده. یو برخه څنګه چې ما عرض کولو هغه د ریاستونو په پالیسۍ کې وه او هغه د سوړ جنګ نه شروع وه، پیل شوې وه د دویم نړیوال جنګ نه وروستو چې کله دنیا په کیپیټلیست او په سوشلیست بلاک کې تقسیم شوه. نو د دواړو ملکونو ترمنځ یا د دواړو بلاکونو ترمنځ یو قسمه تناظره ولاړه شوه، یو قسمه داسې د یو بل د راپرځولو یو عمل شروع شو او هغه عمل د استخباراتو په ذریعه عموما کېده او هغه د ډېرې پانګې ورته مختص کړې شوې او هغې نه یو عمل مخې ته راغی، هغې ته د شخصي ملیشو رژیم ویلی شو. د شخصي ملیشو جوړول او د شخصي ملیشو په د یو بلاک د بل بلاک په ضد کارول او د بل بلاک د رومبي بلاک په ضد کارول، دا یو رژیم منځته راغی. په 1990 په لسیزه کې دا د سوړ جنگ عمل یو قسمه انتها ته ورسېده، یو معراج ته ورسېده، کلایمکس ته ورسېده او دې دوران کې که تاسو ته یاد شي نو دوه انقلابونه په دې سیمه کې راغلل، یو د سور انقلاب او بل د ایران انقلاب. دا پرلپسې کال دوه کې د یو بل پرلپسې راغلل. دغه انقلابونو راتلو سره په دې سیمه کې د سوویت یونین د مخنیوي دپاره اروپا، امریکا او عرب ملکونه او خصوصا ایشیا کې د جاپان سره تر چین پورې دغه ټول ملکونه یا دغه ټول هیوادونه داسې ګڼل چې پاکستان شاید چې هغه لاره وي یا هغه ځای وي چې د هغې نه مونږه د دغه شخصي ملیشه د رژیم عمل په مخ کې بوتلی شو. د دغه شخصي ملیشې د رژیم د عمل په مخ کې بوتلو دپاره دا مهمه خبره وه چې یو فکر یا یو مفکوره منځته راوړی شي. دغه مفکوره چې کوم د دغه شخصي ملیشو د رژیم دپاره په کار راوستی شوه نو د هغې دپاره دوه وسیلې وکارولی شوې. یو وسیله هغه وه چې کوم د تعلیم په ذریعه یا د زده کړو د نظام په ذریعه منځته راغله
او په کتابونو کې په درسي کتابونو کې او په د زده کړو د ښوونځو د یونیورسيټو د کالجونو او د لیسو په نصابونو کې د دې سیمې د لیسو او د ښوونځو او د پوهنتونونو په نصابونو کې درسي کتابونو کې د افراطیت فکر په مخ کې بوتلو د توندروي فکر په مخ کې بوتل شروع کړ د بیلګې په تور د ښوونځو کې دلته پاکستان کې په خصوص توګه په پښتونخوا کې د جنگي اتلانو باندې په ټولنیزو علومو په نصاب کې یا په درسي کتابونو کې د جنگي اتلانو ګلوریفیکیشن شروع شو د جنگي اتلانو لویواله مستراغه دغه شان او شوکت زیاتواله شروع شو دغه د پاره تاریخ مسخ کول شروع ک دا اوس څنګه چې ما ارزو ک چې دا ما خپل کتاب کې په ډېر تفصیل ذکر کړی دي او دا غي می سیړنه کړی دا داسې په دې ډېر شی کتابونه چاپ شوي دي اوس کو زما خل لې چې په دې ډېر لوی لټریچر منستر راغلي دي او څه خبره پټ پاتې نه ده نو جنگي اتلان منستر واستې شو د اغي ګلوریفیکیشن په نصاب او درسي کتابونو کې شروع شو د تاریخ مسخ کول شروع شو د واقعیاتو تر دې پوري چې تاریخ کې بعضي خود سیړونو یا د توجیهاتو خبري او بعضي چې کوم فیکټس وي یا کوم حقیقتونه یا واقعیتونه وي ایون حقیقتونه واقعیتونه بدلول شروع کړل دته چې کوم ته فیکچوال ایررز وي ان فیکچوال ایررز یو شعوري توګه باندې په مخ کې راوسته نو یو خو دغه وسیله وا چې کوم ته مونږه د زده کړو وسیله ویلې شو پای کې د افراطیت د دشمن پیدا کولو د جنگ د ګلوریفیکیشن د جنگ اتلان منستر راوستل او د جنگ اتلان ته شان شوکت ورکول یو خو دا وسیله ډیره غټه وسیله وا دویمه چې کوم وسیله په دې لپاره وکارول شو د فکر جوړول لپاره چې وکارول شو هغه و میډیا کې یو داسې قسمه بیانیه منستر راوستې شو کوم ته چې د جهاد بیانیه وې نو جهاد چې کوم په اسلام کې مخکینه دغه توجیه وا هغه توجیه بدل کړې شو لکه اسلام کې جهاد نفس سره کېدلو دا توجیه بدل شو د وسلوال جنگ سره وتړله اسلام کې جهاد یا مذهبي توجیه دلته چې کوم رایج یا عادي توجیه وا مروج توجیه وا هغه توجیه دا و چې اسلام ک جهاد وسلې سره وسلوال جنگ سره تړیوم نو هغه به د دفاع د پاره نو دا دې سره تړل شو چې دا به جاریت یعنی دا جاریت سره تړل شو یو خدا وسلوالای سره تړل شو بل دا جاریت سره تړل شو او درېمه خبره دا و چې دلته کوم عادي او مروج توجیه دی وسلوال جنگ وا د مقدس جنگونو په حساب چې کله خبره کو د جهاد په حساب هغه دا چې دا به یو حکومتي یا یو حکمران د یو حکمرانۍ د غاړې نه یا حکومتي غاړې نه یا د امارت د غاړې نه یا خلافت د غاړې نه باندې اعلانېږي دا بدل کړی شو په دې چې دا شخصي تورم کې دی شي او دا په میډیا کې په بشپړه توګه په ډېره وسیع پیمانه په ډېر پراخه توګه خورا کړی شو د دې لپاره بیا تنظیمونه جوړ کړی شو د تنظیمونو د جوړولو لپاره عموما چې کوم ځایونه په کار راوستي شو هغه عموما مدرسې وي ټول په ټوله نشو ویلې عموما مدرسې وي او داسې هم نشو ویلې چې ټولې مدرسې په دې کې ککړې وي غټې مدرسې چې هغه معلومي مدرسې دي هغه د دې د تنظیمونو جوړولو او د تنظیمونو د فکری تربیه د لپاره یو قسمه ځای جوړ کړی شو دغه مدرسې د دې لپاره بعضې داسې د پوره سیمه کې د بعضې ملکونو نه یعنی څنګه چې د سیمه کې د عمل روانو نو د ازبکو د غاړې نه دغه تنظیمونه راغلل د افغانستان بعضې تنظیمونه راغلل د سره د عربو نه تنظیمونه راغلل او دغه تنظیمونو د پاره مدرسې یو قسمه د تربیه ځایونه جوړ شو او د هغې لپاره د مطبوعاتو یو پوره بشپړ نظام جوړ کړی شو نو د مطبوعاتو نظام د میډیا بیانیه او په تعلیمي نظام کې یا تعلیمي نصاب کې د بدلون یا درسي کتابونو کې د تاریخ مسخ کول د دشمنۍ جوړول ګاونډي هیوادونو سره دشمنۍ جوړول او دغه شان
د جنگي اتلانو شان شوکت راوستل د هغه فکری منابع یا فکری جرړې وي او دې سره څنګه چې یو نظریاتي انفراستراکچر وجود تراغی یو فکری انفراستراکچر وجود تراغی د افراطیت دغه شان یو فزیکی انفراستراکچر موجود تراغی یو د شخصي ملیشو یو لوی بشپړ نظام موجود تراغی باغی کې کزو وسوک سره ویلې شمه چې په 1940 کې 15 تنظیمونه دلته پاکستان ته د تربیه د پاره د افغانستان راغلی او دغه شان بیا د دې تعداد زیاتېده او دلته د ځوانانو د مدرسو په ذریعہ د میډیا په ذریعہ د نصاب او درسي کتابونو په ذریعہ د ځوانانو د لویو او د وړو یو خاص قسمه ذهنیت جوړ کړی شو ذهن سازي وکړی شو او د هغه ذهن سازي په ذریعہ دغه انفراستراکچر ورسته روزه پراخه کېده چې شخصي ملیشي ورسته روزه زیاتېدې او هغه بیا د مختلفو مسلکونو مختلفي بیلابېلې شخصي ملیشي وي چې کله یو وخت کې مونږ شمارلي نو دغه شخصي ملیشو تعداد یا شمیر دا د 200 نه اوریدلو څه 2.5 خو داسې شخصي ملیشي وي چې هغه پنجاب کې د هغې پټن ځایونه وو د هغې د تربیت ځایونو د تربیې مراکز وو مرکزونه وو دغه شان په پښتونخوا کې بېلابېلو ځایونو کې د مرکزونه وو هغه چې کومې اوس نوې ضلعې د پښتونخوا په دې کې د دې بېلابېلو ځایونو بلکې یو وخت داسې راغی چې وزیرستان ته امارات وزیرستان ویلی شو یعنی دا داسې تصور کړی شو چې دا یو قسمه یو خو بر امارات وي او یو به ښکته اماراتي کوز امارات وي او هغې ته امارات وزیرستان ویلی شو نو دغه شان نه صرف دا چې د نوو ضلعو کې بلکې د دې دپاره څنګه چې ما عرض وکړه نړیوال قوتونه د سیمې او ګاونډي ملکونه د عربو ملکونو بعضي خلک د اروپا ډېرې لوی پانګې په دې وکارولې شوې او دغه نظریاتي او فزیکي انفراستراکچر وجود ته راغی د دې دپاره سهولتکاري دلته د پاکستان اشرافیې یا د پاکستان اسټابلیشمنټ وکړه د خپلو ګټو دپاره بیا تاسو څنګه چې ما عرض وکړه دغه فکری انفراستراکچر دا صرف د پښتونخوا کلو کوڅو یا جماعتونو مدرسو یا اجرا جماعت صرف دې کې نو یا مکتبونو او ښوونځو کې نو صرف دې کې نو یعنی صرف د اجرو جماعتونو کې مکتبونو ښوونځو کې نو بلکې دا چې کله هجرت باندې خلک راغلل مهاجر شو خلک د بر وطن نه نو په د مهاجرو په کیمپونو کې د دغه فکری او فزیکی انفراستراکچر یو بشپړ نظام وجود ته راغی او د هر تنظیم یا د هر حزب چې کوم جوړ شوي په دې بیانیه جوړ کړی شوي او هغې ته لوی پانګې حواله شوي وي هغې ته وسلې روړلې کېدي ویشلې کېدي او هغه وسلې بدل ته د اسټابلیشمنټ د بعضې محکمو په ذریعه ویشلې کېدي نو د بعضو تنظیمونو یعنې د بېلابېلو تنظیمونو بېلابېل کیمپونه و د هغې اثرات په هغې کې وو دې سره سره چې څنګه دا د کیمپونو کې دننه د مدرسو د درسي کتابونو کم مکتبونو په هغې په ذریعه او هغلته چې کوم د تربیې انفراستراکچر و د هغه تربیې د انفراستراکچر په ذریعه د مهاجر نه مجاهد جوړلی کېده او د هغې یو خاص قسمه ذهن سازي کېده او دې سره سره په پښتونخوا کې دننه او په کیمپونو کې د ملت پاله یا ملي فکر دا د منځ نه وتو دغه ملت پاله او ملي فکر د منځ نه د وتو بنیادی نتیجه دا راوته چې دغه انفراستراکچر چې کوم فکری جوړ کړی شو یا دغه انفراستراکچر چې کوم نظریاتي یا فزیکی جوړ کړی شو دغه انفراستراکچر په مخ کې تلو دغه انفراستراکچر جوړو ته تلو دغه انفراستراکچر د ټولنې رګونو ته ننوتو د دې دپاره چې کله دا عمل په مخ کې لاړو یعنی د پښتونخوا په ټولنه کې د پاکستان په عمومي ټولنه کې د افغانستان په ټولنه کې او په کیمپونو کې څنګه چې ما عرض وکړه د هغې دپاره دا مهمه وه
چې په دې فکری غاړه باندې یو غاړه ته خو د افراطیت مفکوره په انفراستراکچر دغه جوړ کیو هغه مې ستروړي خو دویمه چې کوم لوی کار دی او په فکری توګه باندې هغه دا چې د ملت پاله مفکوره د مې نه یوړه د ملت کلچر د ملت تاریخ د ملت ټولنیز شعور د ملت ټولنیز شعور او د ملت د ټولنیز شعور اغیزې د منځ نه یوړي د هغې ارزښتونه د منځ نه یوړل چې کله د هغې ارزښتونه د منځ نه وړل نو لازمي خبره وه چې یو خلا پیدا کېده او دې سره سره چې کوم ټولنیز مشران هغه ټولنیز مشران یې هدفي وژنو کې وژل د هغې هدفي وژنې کولې دې سره سره د یرې او د ترهې د پیدا کولو دپاره یا د یرې او د ترهې د نظام یا د یرې او د ترهې د احساس مخکې وړو دپاره چاودنې شروع کی تختونې شروع کی او یو پوره اقتصاد منځته راغی بیا په درېیمه پړاو کې یو پوره اقتصاد یعنې د تختونې اقتصاد د نشهیز توکو د سمګلینګ اقتصاد د بارودو د ټوپکو د وسلو د خرڅون مارکیټونه او دغه شان د تختونې د اقتصاد سره سره د ځانمرګي وژنو د خودکش حملو یا ځانمرګي وژنو حملو دغه اقتصاد وجود ته راغی دغه چې افغانستان کې به مخکې تلو نو دغه شان دا ظاهره خبره ده چې د بر وطن او د کوز وطن ترمنځ دغه تړون په دې حساب ممکن نه دی نو دا شان پښتونخوا کې هم په مخکې تلو چې څومره پښتونخوا کې په مخکې تلو د هغې مختلف ډاینامیکس دي یا مختلف محرکات دي چې هغه پاکستان کې دننه هم په مخکې تلو چې کله دا په مخکې تلو او دا په نظر راتلو نو بیا د ولس د غاړې نه د داسې قسمه افراطیت چې هغه ترهګرۍ کې بدل شو د هغه ترهګرۍ چې چودنو کې بدل شو هغه ځان وژونکو حملو کې بدل شو هغه د ټولنیز مشرانو د وژنو په شکل کې منځته راغی هغه د سیاسي کارکنانو د وژنې په شکل کې منځته راغی هغه د ځایي کلتور د منځ نه وړو په شکل کې منځته راغی هغه د میوزیک او د شاعرۍ او د ادب او د منورینو د منځ نه د وړو په شکل کې راغی هغه د ملت د پوره فکر د منځ نه وړو مخې ته راغی په شکل کې مخې ته راغی نو بیا ولس د غاړې نه به هر حال یو غبرګون و د هغه غبرګون په نتیجه کې د پاکستان حکومت او د ګاونډي ملکونو چې کوم عملیات وکړل نو هغه عملیات تاسو ورته ویلی شي چې هغه سرسري عملیاتو هغه په فزیکی انفراستراکچر خو عملیات کېدل یو سرسري عملیات کېدل او سرسري عملیات سیکورټایز کېدل لکه ناکې لګول لکه پوستې جوړول لکه لارې بندول لکه ښارونه بندول نو دا سیکورټایزیشن عمل خو روانو لکه کیمرې لګېدل لکه دغې دپاره قوانین پاس کېدل دغه د سیکورټایزیشن عمل خو روانو او په فزیکی حواله باندې چرته د خلکو نیول چرته چا باندې مقدمې چلول چرته څوک بندي کول دا عمل خو په مخکې روانو خو دا فکري انفراستراکچر دا په ځای ولاړو لکه په نصاب کې یا درسي کتابونو کې هم هغه شان فکر تدریس کېده په میډیا کې هم هغه شان بیانیه مخې ته روانه وه او دغه شان د دې عمل سره چې کله څنګه جواب یعنی چې د دې ترمنځ څنګه انډول راولي چې فزیکی او سرسري عملیات خو روان دي خو فکری بدلون ناراضي یا په بیانیه کې بدلون راځي نه میډیا بیانیه کې بدلون راځي نه د تعلیم یا زده کړو په نظام کې بدلون راځي نو د هغې دپاره یو تصور جوړ کړه د ګاونډي ملکونو پاکستان په دې کې بیخي یو مرکزي رول هغې ته وایي چې کله ستا په ضد څوک عملیات کوي یا ستا په ضد کومه شخصي ملیشه ده نو هغه بد طالب دی چې کله زما په ضد ده نو هغه بد طالب دی که هغه ستا په ضد ده نو هغه طالب دی نو د ښو د بد طالب تصور منځته راغی یا د ښه ترهګر او د بد ترهګر تصور منځته راغی دا تصور بیا په میډیا خور کړ نو سرسري عملیات سیکورټایزیشن او دې سره د پالیسو کې د نه بدلون یا پالیسو کې د بدلون نشټواله دا ډیر مخامخ کار دی یعنی پالیسو کې بدلون نه راته په فکری انفراستراکچر بدلون راته خو د سره فوزي عملیات به روانو هغه فوزي عملیاتونه زیات تر خلک زیان
منشو خو د هغه بنیادی یعنی د هغه اساسي مرکزونه یا د هغه فکری مرکزونه یا د پالیسۍ کې چې کومې د هغه جوړې وي هغه کې بدلون لا تر اوسه پورې نه ښکاري په نظر ناراضي چې راغلي دی یا راځي. څلورمه برخه د دې خبرو چې ملتپاله ګوندونو په پښتونخوا کې د دې افراطیت په څه رول لوبولی دی. نو که زه درته په لنډو ټکو کې دا خبره وکړم چې د ملتپاله ګوندونو او په خصوصي توګه عوامي نیشنل ګوند پښتونخوا کې دننه د افراطیت د فکر په ضد ودرېدلی دی. په پښتونخوا کې دننه عوامي نیشنل ګوند د او سره نور ملتپاله ګوندونه دلته چې څومره دي هغې د افغانستان کې د لاسوهنې په ضد ودرېدل، د هغې خلاف پارلمان کې هم اواز اوچت کړ، د پارلمان نه بهر پولیس کې هم اواز اوچت کړ، په لیکلو کې هم وکړه، په وینا کې هم وکړه، په لاریونونو کې هم وکړه، په جلسه او جلوسونو کې هم وکړل. دغه شان د افغانستان د استقلال باندې ودرېدل، د افغانستان د استقلال د ثبات په مخ کې وړو دپاره ودرېدل. نو دغه ملتپاله ګوندونو یو کار خو دا و چې د دې کوم فکري اړخو د افراطیت او کم چې د افغانستان کې د لاسوهنې د دې اړخو او کم چې د افغانستان د استقلال زیانمن کولو اړخو دغه اړخ په ضد ملتپاله ګوندونه ودرېدل. دا یو کار ډېر لوی وکړ. دویم چې کوم ډېر لوی کار دلته ملتپاله ګوندونو په خصوصي توګه عوامي نیشنل ګوند وکړ هغه دا چې د عدم تشدد او د عدم خشونت د فکر په وسیله د تشدد او د خشونت فکر د منځ نه د وړو کوشش وکړو او هغه د لټریچر په ذریعه وکړو، هغه د کتابونو په ذریعه وکړو او چې کله دلته ائتلافي حکومت کې راغلل نو د ائتلافي حکومت کې دننه د درسي کتابونو د بدلون شکل کې وکړل. دغه شان ملتپاله ګوندونو دلته چې څنګه پښتون یا افغان په دې حساب تورژن کړی شو چې دا به طبیعي طور او دا به فطري طور د افراطي وي، دا به طبیعي طور ترهګر وي، دا به طبیعي طور توندرو وي. دا د دې سپیناوي دنیا ته وکړل او دا په ډیره بشپړه توګه وکړل. دا د پارلمان په ذریعه وکړل، دا د میډیا په ذریعه وکړل او دا د سیاسي لاریونونو په ذریعه وکړل. د دې سره سره که موږ وګورو چې د کلم کې چې ما عرض وکړه چې ملتپاله ګوندونو د کلم چې په واک کې راغه هغه دلته خیبر پښتونخوا کې په واک کې راغلی و، هغه په جنوبي پښتونخوا کې په واک کې راغلی و. نو چې کوم د خشونت فکر په درسي کتابونو کې منځ ته راغلی و هغه د منځ نه د وړو کوشش وکړو، د هغې په ذریعه د امن او د عدم تشدد فکر منځ ته راوړه او دې سره چې کوم لوی غټ کار وکړه هغه غټ کار دا و چې د دې د غبرګون په توګه د ملتپاله فکر په منځ ته راوړل، د پښتون او د افغان کلتور هغه اړخونه چې هغه دنیا نه پیژندل او د هغې په ذریعه دې تورژن کېدل چې دا به فکري طور یا دا به طبیعي طور یا دا به فطري طور افراطي خلک وي یا افراطي قام به یا افراطي ملت دی یا توندرو ملت دی، هغه د هغې په ځای ملتپاله فکر منځ ته راوړه، د هغې په ځای د عدم تشدد اتلان معرفي کړه دنیا ته، د هغې په ځای په دې خبره باندې چې څومره د دانش او د علم کار شوی هغه یې منځ ته راوړه. نو دا د ملتپاله ګوندونو رول په دې دوران کې او دې سره سره چې دا رول که مونږ د دې اندازه لګولی شو د څومره دروند رول او څومره لوی رول نو تاسو ګورئ چې د عوامي نیشنل ګوند په سوونو کارکنان د هغې هدفي وژنې هم شوي دي، هغې باندې چاودنې هم شوي دي او هغه د هغې تختونې هم شوي دي او هغې ته لارې ګودرې هم بندې کړې شوي او هغې باندې داسې چاودنې شوي دي چې د هغې شاید چې مثال یا بیلګه مونږ نه مومو. اوس اخیري خبرې ته چې راشم چې د افراطیت له منځه وړو دپاره په حکومتي او ولسي کچ څه کول پکار دي. زما په خیال درې څلور خبرې داسې دي چې هغه ډېرې زیاتې مهمې ښکاري. لومبۍ خبره خو دا ده چې په ولسي کچ د عدم تشدد
د فکر په وسیله د تشدد دا فکر چې کوم د درسي کتابونو په ذریعہ معرفي کړی شوی دی یا ټومبلې شوی دی چې کوم د میډیا په ذریعہ ټومبلې شوی دی په هغه باندې ناس دی په هغه باندې غونډې په هغه باندې لټریچر مرتب کول په هغه کې دی هغه اتلان منځ راوستل کوم اتلان چې د علم او د فکر او د دانش او د ادبیات او د تخلیق او د پنځګرۍ کار کړی دی دا خو یو ډیر زیات مهمه نه چې په ولسی توګه کې دی شي دا مدني ټولنې کولای شي او باید چې سیاسي فعالیتونه د لپاره اختیار شي سیاسي ګوندونه د پښتونخوا کې هم او په بروتن کې هم د یو پالیسي برخه وګرځي څنګه چې عوامي نشل ګوند د پالیسي برخه ګرځولې ده دویم خبره ده چې دغه مدني ټولنه یا مدني ټولنې مدني فعالان او سیاسي کارکنان او سیاسي ګوندونه دا باید په پاکستان او په ګاونډي هیوادونو دا فشار راوړي چې هغه په پالیسو کې بدلون راولي او د شخصي ملیشو چې کوم رژیم دی دا د مینز نه لاړ شي دا په نړۍ باندې دغه راولي فشار راولي نړیوال قوتونو باندې دا فشار راولي ګاونډي ملکونو باندې دا فشار راولي او پاکستان هم دا فشار راولي چې د شخصي ملیشو رژیم د مینز نه لاړ شي درېمه خبره چې کوم وړاندیز زما دی هغه دا دی چې د ګاونډي هیوادونو ترمنځ یعنی د پاکستان او افغانستان او د مرکزي اسیا د ملکونو د چین او د هند او د روس د دې ټولو ملکونو ترمنځ باید کلتوري سیاسي او اقتصادي اړیکې مضبوطې شي چې کله د دې د یو بل کې دننه افاده وي کله چې د اړیکو افاده وي نو د یو بل په ضد به د شخصي ملیشو کارول شاید چې د لپاره ګټور نه دي د لپاره زیانمن دي نو که دغه د میز نه مونږ وړل غواړو نو باید د لپاره فشار راوړو د لپاره غږ پورته کو چې ګاونډي هیوادونه د دې سیمه کې چې کوم ګاونډي هیوادونه دي د دې کلتوري سیاسي او اقتصادي اړیکې مضبوطې شي بیا څلورمه خبره دی کې دا ده چې څنګه ولسی اړیکې مضبوطې شي د سیاسي ګوندونو ترمنځ د مدني فعالانو ترمنځ د میډیا د شخصیاتو ترمنځ یا د بنسټونو ترمنځ دغه شان د هنرمندو ترمنځ دغه شان د ادیبانو او د ادبیاتو سره تعلق لرونکو ترمنځ د پنځګرو تخلیقکارانو ترمنځ د اړیکې باید چې ډېر زیات مضبوطی شي او د کې منخ کاری چې څه خنډ شته د نن سبا د ټولنیزو رسنیو په ذریعہ کې دي شي د سوشل میډیا په ذریعہ ډېر په اسانه کې دي شي بیا بل خبره چې کومه ډېر زیات مهمه ښکاري هغه دا چې باید چې موږ په دې فشار راوړو یو خپل هم دا زیارو کو چې یو متبادل میډیا منځ ته راوړو څنګه چې تاسو خپل میډیا منځ ته راوستي دا یا متبادل میډیا منځ ته راوستي دا چې دا بشپړ شي د په مخ کې لاړ شي دې سره سره د منځنۍ لړۍ په میډیا په مین سټریم میډیا فشار راوړل شي چې هغه د افراطیت کم فکر په مخاوړي یا د ګاونډي هیوادونو ترمنځ د دښمنۍ کم مفکوره فشار په مخ کې وړو او هغه فشار دا دی چې شخصي ملیشي د یو بل په ضد په کار کارول شي اخیر خبره په دې کې زدا کومه د وړاندیز په توګه چې افغانستان کې دننه د سیاست ایکولوژي بدل شي سیاست پولیسي شي سیاست یولس برخوالي د نشئیز توکو چې کوم سیاست دی یا د زور زیاتې چې کوم سیاست دی یا د حزبونو په زوره د خلکو باندې د حکومت کولو کم سیاست دی دا د منځ نه لاړ شي او خپلمنځي خبرې اترې په مخ کې لاړې شي خپلمنځي خبرې اترې دا ډېر مهم کار دی جنگ خو راته پلی شوی او که دا جنگ ختمو نو دا به موږ په خپله ختمو که دا د بر وطن افغانان دي که د کوز وطن افغانان دي که د بر وطن پښتانه دي که د کوز وطن پښتانه دي دا به موږ په خپله کوو نو خپلمنځي خبرې اترې دا ډېر لوی مهم کار دی یا مهم خبره ده چې دا موږ په مخکې بوځو ستاسو د ټولو ډېره زیاته مننه کوم د زغم د صبر د اورېدو ډېر زیاته مننه ډیره مننه کوم ډاکټر صاحب محترم ډیر جامع او کمپریهنسیو بحث په موضوع باندې وکړو
فقط دلته که څوک ملګري پوښتنه لري کولی شي پوښتنه ولیکي او موږ به ډاکټر صاحب ته وړاندې کړو تر څو وخت هم ډېر ضایع نه شي او که بیا څوک ډېره علاقه لري نو کولی شو چې موږ یوه یا دوه دقیقې وخت ورکړو چې خبرې وکړي. ډاکټر صاحب یوه پوښتنه دا راځي چې تاسو په دې وړاندیزونو او حل لارو کې ځینې شیانو ته اشاره وکړه، ځینې مهمو کارونو ته چې نصاب او لټریچر بدلول دي، د شخصي ملیشو یا نور مسایلو ته. اوس دلته پوښتنه دا راولاړېږي چې افراطیت ته په دې سیمه کې په ډېره لویه کچه باندې کار کیږي او دا د کلونو لسیزو نه دې ته کار روان ده افراطیت دپاره په دې سیمه کې چې خلک افراطي شي، اذهان افراطي شي. آیا تاسو فکر کوئ چې په دغه وړو دا بېشکه لوی کارونه دي خو هغه کوم د افراطیت دپاره چې کوم په زور او شدت سره کار روان ده، آیا دغه واړه کارونه په د هغې مخه ونیولی شي او که نه؟ او بله خبره دا ده چې دا به څومره وخت اخلي، لکه ستاسو په خیال چې موږ به څومره وخت نور هم په دغه اور کې سوځو او دغه افراطیت به موږ سوځوي؟ په خبره زه پوه شوم په سوال، ډېر مهم سوال دی. ما خیال دا دی که په درې غاړه باندې مونږه یو بل سره په الاینس یا ائتلاف کې یا اتحاد کې خپل کارونه په مخ کې بوزو، نو دا به د یو لسیزې نه زیات وخت وانلي چې مونږه د افراطیت دا مفکوره یا د افراطیت دا پورا عمل دا پرستو بوزو. یو خو سیاسی عمل یا سیاسی فعالیت دی چې هغه د پاکستان کې دننه د ملت پاله ګوندونو د غاړې نه هم دی، د نورو جمهوري ګوندونو د غاړې نه هم دی چې افراطیت دا نه صرف دا چې افغانستان مات که، افغانستان باندې اور بل که، ځای په ځای افغانانو ته ډېر لوی زیان ورسولو، پښتنو ته ډېر لوی زیان ورسولو، د هغې ملت او د هغې کلتور یې ډېر زیات زیمن که، د اقتصاد یې ونړولو. خو دا اوس ګاونډي ملکونو، ګاونډي هیوادونو، پنجاب ته هم دا زیان رسوي، د پاکستان ته هم زیان رسوي، د امریکې ته هم زیان رسوي، د روس او چین ته هم زیان رسوي. که روس او چین هم غواړي چې دلته تجارت وکړي، دلته راشه درشه وکړي، دلته اخیستل خرڅول وکړي، نو باید افراطیت ته منځ نه لاړ شي. دا سیاسي بیانیه ده او دا به د سیاسي ګوندونو په زیره کېږي او سیاسي ګوندونه څنګه چې د ولسي جرګه کې باید چې دا وکړی شي، دغه شان بهر هم دا وکړی شي، څنګه چې پارلیمان، صوبایي او مرکزي اسمبلی کې پاکستان کې دا وکړی شي، دا د جلسې جلوسونو په زیره وکړی شي، د میډیا په زیره وکړی شي. نو دا خو یو سیاسي عمل. دویم د مدني فعالانو چې هغه په دې ورکشاپونه هم وکړی شي، په هغې لټریچر هم جوړ کړی شي، کتابونو مطبوعات هم منځته راوستی شي، خپرونه هم وکړی شي. دا مدني فعالان باید چې دا د سیاسي ګوندونو سره په شریکه یا د هغې سره په مرسته دا کار په مخ کې بوځي. دریم چې کوم خلک د دې لپاره ډېر زیات مهم رول لوبولی شي، هغه د میډیا خلک دي چې څنګه چې ما وایي کنه چې متبادل میډیا منځته راولي او د افراطیت په ضد میډیا منځته راولي. او څلورم هغه خلک دي کوم چې د زیبا هنرونو سره تعلق ساتي، تخلیقونه کوي، ادبیاتو سره تعلق ساتي او فرهنګ پالان دي. دغه څلور واړه اړخونه که یو اتحادیه شکل کې د دغه فکر په ضد یو متبادل د عدم تشدد فکر، د عدم خشونت فکر، د عدم افراطیت فکر په مخ کې بوزي، نو ماته نه ښکاري څنګه چې د نړۍ حالات دي او څنګه چې د سیمې حالات دي چې دا لسو کالو زیات والي چې موږ دا فکر په شا کړی شو. ځکه چې څه دپاره افراطیت جوړ کړی شوی هغه وجه اوس د منځ نه تللې ده، هغه علت د منځ نه تللی.